پی ټی آی ملکن ورکر ته خصوصا او د پی ټی آی ټي پي ټول ملګرو ته عموما السلام علیکم. او دا خبره ورته کوم چې انشاءالله خپلې حوصلې بلندې ساتئ او موږ ته پته وه چېرې دغه څه قسم هتکړندې به استعمالېږي او زموږ په نوټس کې وه ما مخکې ټویټ هم کړی و چې په آروز باندې کم پرشر دی او چې چا دغه خبره نه منلو ته تیار وو نو هغوی ته چې کومې دمکۍ ورکړې شوي هغې نه موږ خبر یو. دا د مخکې نه څنګه چې شکیل خان تاسو ته خبر وکړه چې د مخکې نه دا پلان وه موږ ته اندازه وه خو زه ته دې خلکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې یاره موږ دا سیاست د ایم پي اے ایم ان اے یا د منسټر جوړولو لپاره نه کوو. موږ د عمران خان سره مخکې وو د دې ملک لپاره د راتلونکي نسل لپاره د دې ملک د دې خاورې لپاره ایم ان اے ایم پي اے توب زموږ مقصد نه و. انشاءالله تعالی زموږ د خپل عدلیې نه امید دی چې دا کم ریزن باندې موږ ریجکټ کړي شوي او هغه واحد ریزن دا دی د عمران خان سره وفاداري. خو زه پې شکر وباسم چې یاره خیر دی که موږ نااهلې شو خو چې عمران خان هم پرې نه ښودو. خو ملګري څنګه چې شکیل خان وویل زمونږ شاته بلا شی ملګري دي او هر سړي کې دا اهلیت دی چې د ایم پي اے ایم ان اے جوړ شي. اوله خو به امید ساتو د عدلیې نه چې یاره دا خبره به دغه شي څنګه نامینیشن پیپر به منظور شي. خو که فرض که داسې ونه شول نو موږ ته پې هېڅ قسم افسوس نشته چې هر څوک ایم پي اے ایم ان اے انشاءالله زموږ دا یقین دی چې هغه به ستاسو زموږ نه زیات خدمت کوي او ما شکیل خان به د هغه لپاره کمپین چلاو د عمران خان لپاره کمپین چلاو او صرف ملکن ایجنسۍ کې به یې نه چلاو. انشاءالله تعالی موږ به دا کمپین چې دی په ټوله صوبه کې چلاو انشاءالله تعالی چې کله موږ اوس کوو د ځان لپاره ووټ غوښتل ډېر ګران کار دی. چېرته موږ د خان پیغام رسولی خو ووټ هم نه دی غوښتلی خو تاسو دا یقین وساتئ چې د خپل ملګري لپاره به موږ ووټ هم غواړو د خپل ذات نه به منډه زیاته حکم چې موږ د ځان لپاره کړی ده. نو انشاءالله تعالی په 8 فروری به عمران خان د دې ملک وزیر اعظم جوړېږي او انشاءالله په دې صوبه کې به موږ حکومت جوړوو. ما او شکیل خان ایم پي اے ایم ان اے یو نه خو هغه خلک چې دا واوري چې دا څه چې تاسو کوئ انشاءالله یو ورځ به د دې جواب ورکوئ دا تاسو چې سلوک کړل د دې ملک سره د دې قوم سره زموږ د ورکر سره په دې غلط فهمو کې مه اوسئ چې تاسو به انصاف کټهرې ته نه راکېږي. انشاءالله ستاسو نه به د یو خبرې تپوس کېږي.